اثرات په چې کوم دی تاسو په خپله ډېر زر چې کوم دی محسوس کوئ وبوینئ، خو په یقین سره چې کوم دی نو دا په هر فرض مانځه پسې 15 کرته وایئ، هیروئ مه. نو الله د قدرتونو نظارې به تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما سره مینه محبت کوونکو، نن ستاسو په دې لهجه باندې، ستاسو په دې وینا باندې ډېر ملګري په ګروپ کې راغله. قاري صاحب د محتمیم صاحب دا وظایفو دا بار بار ورکوه، دو ماشاءالله دو راغواړه خپلې مدرسې ته او کېنوئ ماشاءالله دغه شالتې ښکلې ښکلې وظیفې د ملګرو ته ښیې. نو ویډیو اوږده کېږي، نن یې ډېر ناشنا وظیفه راوړله ماشاءالله که نه. راځو جي ما ورته ته به اوس انور صاحب جي محترم الله دې عمر کې مال کې جان کې اولاد کی برکت واچي، دومره مصروفیاتو باوجود موږ له ټایم راکو، الله دې بختور کی او دا څومره وظایف چې کېږي الحمدلله په دې باندې تاسو عمل کوئ، مخکې ملګرو سره شیر کوئ. جزاک الله. ویډیو به د اخره پورې ګورئ او خامخا په دې وظیفه باندې عمل وکړئ او په خپلې هم په کور کې ماشومان ته ولګوئ، په خپله هم دا ویډیو واورئ، په خپله به هم یقین وکړئ، عمل پې وکړئ، مخکې ملګرو ته ضرور ورسوئ. جزاک الله احسن الجزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، سامعینو، اوریدونکو، کتونکو، زه چې نن کومه وظیفه ستاسو حضور کې پیش کومه، تاسو به دا وظیفه که تاسو په پابندۍ سره کوئ، تاسو به د الله د قدرت نظارې په خپلو سترګو باندې ووینئ. هر فرض مانځه پسې 15 کرته تاسو دا وظیفه ویلی شئ: انصرنا فانک خیر الناصرین، انصرنا فانک خیر الناصرین. په هر فرض مانځه پسې چې دا څوک 15 کرته وایي، د دنیا څه مشکلات دي نو الله پای د خپلو غیبي خزانو نه پوره کوي او په یقین سره یې وایي او د دې وظیفې اثرات په چې کوم دی تاسو په خپله ډېر زر چې کوم دی محسوس کوئ وبوینئ، خو په یقین سره چې کوم دی نو دا په هر فرض مانځه پسې 15 کرته وایئ، هیروئ مه. نو الله د قدرتونو نظارې به تاسو په خپلو سترګو باندې ووینئ، په یقین سره یې وایئ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. جزاک الله. ښایسته آسان عمل دی. انصرنا فإنك خیر الناصرین. کوشش وکړو ملګرو، ښایسته چهرې والا ماشاءالله ښایسته انسان الحمدلله، الله دې عمر کې مال کې جان کې اولاد کې برکت واچي. ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ نور ملګرو ته چې هغه هم په دې وظایفو باندې راواوړي، په دې باندې عمل وکړي او الله ته خپل تعلقات برابر کړي. جزاک الله احسن الجزا. ډېره ډېره مننه. الله مو عمر کې مال کې اولاد کې برکت واچوي.